علماء مدرسې جوړای دیلا چې د الله د دین خدمت وشي. مدرسه دنیا د پاره، مدرسه د نوم د پاره، مدرسه مقصودی نو بیا هغې کې اجر او ثواب نشته. مدرسې چې موږ چلو په دې مدرسو په چلولو کې بنیادي فیکټر، بنیادي کردار، بنیادي نقطه هغه دا چې موږ الله رضا کړو، د الله د رضا لپاره، د الله د خوشنودۍ لپاره، د الله د خوشحالونو لپاره موږ دا مدرسې جوړې کړي او دا چلو چې الله رانه رضا شي او سبا قیامت کې زموږ د نجات او د خلاصون ذریعه وګرځي. شاید یو طالب به پکې داسې جوړ شي، هغه به داسې عالم شي چې هغه د الله د کتاب او د سنتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کوي او دا به زموږ صدقه جاریه وي. یو بادشاه مدرسه جوړه کړې وه، لولو علماو د مختلفو علاقو نه راغوښتي وو. یو شپه یې چې مدرسه کې څه کېږي، کپړې بدلې کړي وي، د یو عام سړي جامه کې راغی، یو طالب نه تپوس کوي، د طالب یې هغه وی آو وی د علم سله کې هغه ورته وي زمونږ په علاقه کې د علماو ډېر قدر دی، احترام دی، نو زه به هم عالم شم او زما به هم احترام او قدر کېږي. مخکې لاړ یو بل طالب دی او د هغه نه تپوس کوي شپه ده، وی ته علم سله کې؟ هغه ورته وی زما پلار خطیب دی، زما پلار امام دی، او که زه علم ونه کړمه نو زما د پلار هغه ګدای هغه به خالي پاتې شي. او دې کې یو خبره کوم، په ما شیخ القرآن علم نه دی کړی، زما خپل شوق و مینه مې وه او ما ته یاد دي زه وړوکی ومه د شیخ القرآن د کټ د لاندې اوده ومه، زمونږ کور کې پکې و، هغه زمانه کې پکې نه و، نو موږ به قالین اچولی او کمره کې کټ کې به شیخ القرآن پروت و، نو زه به د هغه د کټ د لاندې اکثر سملاستم، لاس مې هسې بهر کړی و، شیخ القرآن ناڅاپه لاړې وتوکلې زما په لاس راغلې، ما سوچ کو چې دا وغورځوم، نو ما دا برداشت نه کړل چې زه خپل پلار لاړې کته وغورځوم، نو ما هغه راواغستې او ما وڅټلې. دغه پلار سره مې مینه وه، د هغه میشن او د هغه تحریک سره مې مینه وه، نو ما به مور ته جړل چې زه علم کوم، او چې پلار ته به مې ووایي نو هغه به مې منډه سکول ته ده. نو ما د امتحان په ورځو کې هم چېرته د سکول کتاب نه و کتلی، شوق مې نه و، خو زما شوق و ما علم کو، نو ما علم وکړ، او چې کله علم له ووتم نو بیا شیخ القرآن ډېر خوشحاله و، او په هغه ورځ ما طالبانو له حلوا پخ کړې وه په کومه ورځ چې زه طالب شوم د خوشحالۍ نه. نو ما د علماو سره مینه وه، محبت و، او د دې وجې نه هر یو عالم هغه دا غواړي چې زه علم وکړمه. ما د ګدای دپاره نه و کړی، ما د محراب دپاره نه و کړی، زما دا شوق و چې زه قرآن زده کړم او زه قرآن خلکو ته ووایمه. نو هغه طالب بادشاه ته وایي پلار مې ملا دی، ګدای به پاتې شي. بادشاه مخکې لاړ او زړه کې وایي چې زه دوره پیسې لګومه، دوره خرچې کومه، دې کې خو یو هم د الله رضا له نه دی اړم. فیصله یې زړه کې وکړه چې سبا به دا مدرسه بندوم، مولیان او طالبان به رخصتوم. مخکې لاړ یو طالب دی عجز غوندې، کتاب ګوري، هغه ته وایي ته علم کې؟ هغه وی آو، وی دا اصله پلار دی مولا دی؟ وی نه. ستاسو په علاقه کې د مولیانو ډېر عزت دی ځکه؟ وی نه. وی دا علم سله کې؟ وی دا دی لا چې ځان خبر کم او بیا نورو خلکو ته ووایم او هغوی د جهنم نه بچ کړم او سمې لارې ته یې راولم.
شهزادی وی اورده یو عبادت گزار مدرسی تراغه ما تینا تپوسو که گفتم میانی عالم و عابد چه فرق بود گفتم میانی عالم و عابد چه فرق بود تا کرد اختیار ادائی طریق را ما ورطوی دا عالم و دا عابد سے فرق دے چه تا غلار پر خدا و رالی نو طالب شو علم کے گفتو گلی میں خیش بدر میں برد موج وی جوہت میں گنت کی بگیرت غریق را اغما توی دا عابد صرف زان بچ گئی جسے لاب راشی او دغا طالب چه علمو کی نو اغا لامبو وی زانم بچ گئی او مرگریم بچ گئی زکا میں علم شروع شما نو علماء مدرسے جوڑائی دیلا چدا اللہ دا دین خدمتو شی کہ مدرسہ دنیا دا پا رہی مدرسہ دا نوم دا پا رہی مدرسہ مقصودی نو بیاغی کے سجر و ثواب نشتے